ترتیب عثمانی او یم نمبر صورت ته او ترتیب نزولی چې د 33 نمبر صورت ته نازل ده رست د سورۃ الهمزه نه کلمات د سورۃ چې یو سلو یو اتیا دي حروف د سورۃ چې دی 814 دي بسم الله الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا والمرسلات عرفا وخلت والناشرات نشرا پوری جمهور معنا کیا مراد تینا بادون دی مراد تینا بادون دی هواگانی دی اکثرین دا معنا کیا وقلین وی چې مراد تینا فرشتگان دی اول بدا اکثرینو معنا وکومونگا والمرسلات قسم دی پا بادون باندی چرالی گلی شوی دی دا اللہ دا طرف نام عرفن پیدر پی اول پسین فالعاصفات پس بیا میری قسم وی پاغا بادونو باندې چیغه تیز ګرځي عصفن په تیز ګرځي دلو سلام والناشرات او بیا میری قسم وی پاغا بادونو باندې چې خورون کې دا اشیاء دي چې خورون کې دا اشیاء دي نشرن په خورولو سره د جمهور معنا شو اکثرین اوس اقلین دا لګ مفسرین دا معنا کوي والمرسلات قسم دی پاغه فرشتو چې را لګلی شوی دی د الله د طرف نه عرفن په معروفات باندې یعنی په امر او نهی سره فلاسفات پس بیا مې دی قسم می پاغه فرشتو باندې چې ګرځي عصفن په زر ګرځیدل سره په پوره کولو د امرونو والناشرات بیا مې دی قسم می پاغه فرشتو باندې چې خورون کې د شریعت تی نشرن په خورولو سره جمهور معنا کیا په باد سره او اقلین معنا کیا په فرشتو سره اوس فالفارقات فرقا وخلت فالملقيات ذکر پورې جمهور دا معنا کوي چې مراد تینا فرشتي دي زینا مراد تینا ملائک دي والمرسلات عرفا وخلا والناشرات نشرا پورې جمهور وایي چې مراد تینا سدي هواګانی او فالفارقات فرقا فالملقيات ذکر مراد تینا فرشتي دي فالفارقات پس بیا مې قسم می پاغه فرشتو چې جدا کون کې په منځ دا حق او باطل کې فرقا په جدا کولو سره د جمهور معنا شو فالملقيات پس بیا مې قسم می پاغه فرشتو باندې چې القا کون کې یعنی نازلون کې رحکت کون کې ذکرا وحی لرا پیغمبرانو ته صدا پر عذر د پر د دفع د عذر مؤمنانو ته یا عامو ته چې قیامت پر ورځ عذرونه کی چې له تا مونږ ته پیغمبران ندي لګلې زکه مونږ د لګو وحي او نظرن یا د پاره د یری د کافرانو جواب قسم څه شی شو دا قسمونه چې الله خړل جواب قسم دا انما یقینا خبر دا د توعدون چې وعده کول شي تاسو سره لواقع خامخ واقع کیدون کې چې قیامت ته کله به واقع کیږي د قیامت فاذا النجوم کله چې د استوري طمست منه محیت چې محو کړي شي وذهب نورها او رڼایت نه لاړ شي د استورونه واذا السماء کله چې د اسمان فرجت منه شققت سری کړي شي واذا الجبال کله چې د غرونه نصفت منه قلعت او استل شي من اماکنها د زین خپلونه واذا الرسل كلچ رسولان اوقتت منا جمعت جمع کړش لشهادت د پاره د گواهه پورز د قیامت فيقول پس وی کافر لاي يوم اجلت دكم ورځ د پاره اجلت منا اخرت تاخير ور کړی شوی فقل لهم پس وای ورته یا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوم الفصل د پاره د ورځ د قضا چې د قیامت ورځ ده وما ادراك اي شيء اخبرك سشي خبر در کړه تعالی ما يوم الفصل چې سشي د يوم الفصل ورځ د فیصله یعنی موږ درته خبر در کړه دي ويل من هلاكت د يومئذ په د ورځ باندې چا د پاره للمكذبين د پاره د مکذبینو چې نسبت د درو کې انبیا او ته د انبیا خبر نه مني تکذیب کوي دباو دی اوس الم نهلك الاولین الله وای ایا ندی هلاک کړي مونږه اولین بلکې هلاک کړي مو قوم د نوح علی السلام شو دارنګ عادیان شو ثمودیان شو قوم د لوط علی السلام شو د شعیب علی السلام قوم شو دی امت ته دباو دی ګوره چې تاسو هم سم شي ګوره تاسو بم تبا شي هلاک شي نیک اعمال شروع کیا
ثم بیا نتبعهم ورپسې هلاک کړیو مونږ الله ولا خرین نور رستنی کفار مکه وغیرہ كذلك هم دغرنګ نفعل ما ملك والله ويعذاب ورکو بالمجرمين مجرمان لرا سم شي ويل شدت عذاب د يومئذ په د ورځ باندې للمكذبين د پاره د مکذبینو څوک چې نسبت د درو کې انبیا او ته قیامت ورځ ته الم نخلقكم نو پیدا کړی ما تاسو لرا نه پیدا کړی مونږ تاسو لرا الله ويا استفهام تقریری ده بلکې پیدا کړی مو یې مما اندو بونا مهین د سپکو ذلیل وبونا چې منی دا فجعلناه پس ګرځولې مونږه هو دی او بولرا فی قرار پزید قرار کی دا سي زید قرار مکین چې محکم دی رحم د مرئی د خزی رحم الى قدر من الى وقت تر وقت معلوم پورې چې وخت ولادت ته په دغه دی وخت پورې مونږ تاسو ګرځولې په قرارګاه کې محکم چې رحم د مور دی فقدرنا چې شی بالتشدید من التقدیر دا تقدیرنا تقدیر مونږ داسې جوړ کړی الله یا فقدرنا بالتخفيف من القدرت فقدرنا معنا پس قدرت لرو مونږه په دغه کارونو باندې فنعمل قادرون پس غره قدرت لرون کې نحنو مونږ یو على خلقکم په پیدائش تاسو باندې ویل شدت عذاب د یومئذ په د ورځ باندې للمکذبین د پاره د تکذیب کوونکو الم نجعل الارض یا ندګر ذولې مونږه الارض د غزمکه کفاتن معنا جامع جمع کوونکې پشاخ پله باندې علی ظهرها پشاخ پله باندې احیان ژوندولرا جمع کوونکې و امواتن منولرا علی بطنها پګېډه خپل کې بلکې مونږه ګرځولې د الله وي ګېډه خپل کې په قبرونو کې پشا باندې ژوندې کړي جمع کړي دی او په ګېډه کې مړي نو د ازمکه چې دا جامع د انسانانو هم دا او جامع د ژوندو د پاره هم دا جامع د مړو د پاره هم دا مړي هم ساتلې دی او ژوندې هم ساتلې دي وجعل الله ګرځولې مونږه فيها په د ازمکه کې ګرځولې مونږه فيها په د ازمکه کې رواسي من جبالن غرونا شامخات من عالیات نوچت دنګ غرونا واسقیناکم او سکو مونږ تاسو لپاره مانوبه د دغه ځمکې فراتن خوږی تند ماتون کی ویل شدت عذاب د یومئذ په دغه ورځ په ورځ د قیامت للمکذبین د پاره د تکذیب کوونکو او بویل شدی کافرانو ته په ورځ د قیامت کې انطلقوا لار شي الی ما غورت کنتم چې وای تاسو به په دغه ور باندې تکذبونا نسبت د درو کولو انطلقوا لار شي او بویل شدی ته الی ظل سورتا یعنی هو دخان جهنم چې د لوګي د جهنم بوي ذی ثلاث شعب چې خاوند د درو خاخونو دي درو سانګو دي یو خیړخته بل چپړخته د جهنم سورې ده دا سورې ده چې ډیر ګرم بوي دا درې خاخونه بازي وای چې مراد دې ته اشاره ده د درې خاخونو اور د جهنم چې جهنم ته څوک داخليږي په درې اسباب باندې اول کفر ده دویم نمبر اتباع الهوا چې څوک ته بداري کوي د خواهشاتو دا وجه جوړيږي جهنم ته د داخليدو بل په ګناه سره ګناګار عام مؤمنان شو بعضی به همیشه په جهنم کې بعضی به سوخبات اوزي نو ورته ویل شي د کافرانو ته انطلقوا الى الى ظل سوريتم ذي ثلاث شعب چې خاوند درې خاخونو سانګو ده درې سانګو ده چې لوګي د جهنم ده لا ظليل چې نبوي دا سورې یخ بنوي ولا يغني نبد فکول شي دا سورې من اللهب د لمبو د جهنم نا ډیر ګرم بوي ان یقینا دا ور د جهنم چې الله وي ترمي وشتل کیا بشررن په بسر کو باندې پس کروټو باندې بازه پښتانه سپرغي ورته ویا سپرغه انها یقینا دا اور د جهنم چې ترمي وشتل کوي بشررن په بسر کو باندې پس کروټو باندې دا بسر کې بسمره غټوي کل قصر پشانت د مانې بوي پلوي والی کی بنگلي
کانه وی بدا بصر کی په ډیروالی کی یا په تتابع کی جمالتن تو چې خان دي دا سکروټي صفرن زیړه یعنی داغي په شانتي قطار بروان وي دا کوچیانو خان بم لیدلی وي چې یو بل پر پسې تړلی وي دا سه قطار بروان وي یا په کثرت کې دا مثال ورکي یا په تتابع کې چې یو بل پسې به دا سه روان وي دا سکروټي لکه دا پیکا مرمه چې دا سه روان وي تاسو کتلی وي قطار کې هغه سه رب کریم فرمای ویل شدت عذاب ده یومئذ پدا ورځ باندې للمکذبین د پاره دا تکذیب کوونکو څوک چې نسبت د درو کې عذاب ته هاذا دادا سے ورځ د عذاب د یوم دادا سے ورځ د لا ينتقون چې غږیږي بنه د کافرانو په بازي زینو کې ولا يؤذن اجازه بهم نشي کولای دي ته لهم دي کافرانو ته فيعتذرون چې دی عذرونه پیش کړي ویل شدت عذاب دی یومئذ په د ورځ باندې للمکذبین د پاره د تکذیب کوونکو څوک چې نسبت د درو کې قیامت ته هاذا یوم الفصل دا ورځ د فیصله د الله وي په منځ د جنتیانو په منځ د کافرانو کې جمعناکم جمع وکړو تاسو لرا والاولین او پخانو لرا په د ورځ باندې حساب کتاب د پاره اس کافرانو تو فین کان پس کچری لکم تاسو لره کافرانو الیوم ننز پرز د قیامت کیدون سفریب وی سچلوی د فد عذاب د پاره فکیدونی پس فریب جو کای تاسو د فکید عذاب نرشیا ویل شدت عذاب د یومئذ په د ورځ باندې للمکذبین د پاره د تکذیب کوونکو چې څوک حساب کتاب نه مني ان المتقین بشارت د متقینو د پاره ان المتقین یقینا المتقین نیکان ما فی ظلال فسورو کی به عیون او پچینو کی به وفواکه او پمیو کی مما دغنا سن یشتهون منا چې دی خوخی غواړي کلوب ویش ورته اوش خوري واشربوا اسکیا هنیان پالکون د دې کی چې پاسان ازمیدون کی دی بما په سبب د دې نعمتونو ملاويږي کنتم چې وای تاسو تعملون عملونه کول نیک نیک رب کریم فرمایي ان كذلك یقینا موږ كذلك هم دغرنګي نجزي جزاء ورکومږه المحسنین نیکانو ته د نعمتونو چې بیان شو دغرنګي موږ نیکانو ته بدله ورکو ویل شدت عذاب د یومئذ په دغه ورځ باندې للمکذبین د پاره د تکذیب کوونکي څوک چې جنت نه مني د جنت نعمتونه نه مني دي د پاره هلاکت او به شي کافرانو ته کولو خریا وتمتعوا عيش کوي په دنیا کې کافرانو قليلا لګ زکه لکل متاع دنیا قلیل دا فائدہ د دنیا چې د ډیره لګا ده انکم یقینا تاسو چې مجرمون مجرمان یې ویل شدت عذاب د هلاکت د یومئذ په د ورځ باندې للمکذبین د پاره د مکذبینو څوک چې نسبت د درو کوي انبیا او ته د قیامت ورځ ته وإذا ورکل قیل چې ویل شي لهم دلا ارکعوا رکوع کوي ان صلوا منذ کوي لا يركعون لا يصلون مزن کوي ویل شدت عذاب د یومئذ په د ورځ باندې للمکذبین د پاره د مکذبینو رب کریم فرمای فبأي حديث پس په کومه خبره باندې بعده بعد القرآن رست د قرآن کریم نه یؤمنون دی به ایمان وروړي په کومه خبره باندې نور به پس شي ایمان وروړي د قرآن په شانته داسې مؤثر کلام دی ته بیانېږي په دې ایمان نه وروړي نور په کومه خبره باندې به دی ایمان وروړي مراد نه ده